نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون صدق الله العظيم. سورة يونس یولسمه پارا 21 نمبر آیت د دې رکوع د مخکې رکوع سره ربط او مناسبت دا چې په مخکې رکوع کې د مشرکانو کافرانو د شرک بدی او قباحت بیان شو چې د دې مشرکانو دا شرک دی د پاره د نقصان دی د پیدې په کیسه نشته. اس پدی آیاتونه کې هم د دې مشرکانو قباحت ذکر کیږي چې دا مشرکان کافران کله چې په دې باندې خوشالي راشي نو الله پاک په دین پسې دې ټوکې کوي د الله دین ته نقصان رسوي او کله چې دې مشرکانو باندې تکلیف راشي نو د تکلیف په وخت کې صرف یو الله ته आवाज کوي چې د تکلیف نه من خلاص نو په تکلیف کې الله ته आवाज کوي او چې تکلیف ته نه ختم شي نو بیا د الله د آیاتونو تکذیب کوي هغه پسې خندا کوي د الله دین پسې ټوکې کوي د الله پیغمبر پسې ټوکې کوي الله جل شانه سره شرک کوي. دا د دې مشرکانو کافرانو هغه قباحت په دې کې یو لفظ راځي لفظ د مکر. یو مکر د اردو ژبې دی او یو مکر د عربي ژبې دی. په عربي ژبه کې مکر پټ تدبیر او چل پټ چل هغه خم کی دي شو بدم کی دي لکه یو پټ طریقې سره یو کار کوي عربی کې دې ته مکر وایي. دا خم کی دي لکه سړی یو ښه کار کوي او پټ کوي او سړی یو بد کار کوي او پټ کوي دواړه کی دي عربی کې. او یو د اردو او زمونږ استاد د پښتو مکر دی دا من او تاسو صرف په بده کې استعمالو چې لکه ډېر مکار دي ډېر دوکباز دي ډېر فریبګر دي نو دې کې دا مکر غلط معنی ده او عربی کې مکر غلط او سم دواړه معنی شته. نو په قران کریم کې چې دا کم مکر نسبت الله ته وشي چې الله پاک مکر کوي نو په دې کې بیا سم معنی مراد پټ تدبیر معنی په مراد وي دوکا او فراډ په مراد دي چې دا خبره ذهن کې وي. یو لفظ عربی دی او یو لفظ د پښتو د اردو دی. نو پښتو اردو کې معنی بدل او په عربی کې معنی بدل ده. نو قران د عربی کتاب دی نو په دې کې هغه معنی ذکر دا چې الله د شان سره مناسب ده. کافران پټ تدبیر کوي پټ پټ چلونه کوي الله د دې خلاف پټ تدبیر کوي. نو د کافرانو تدبیر غلط دی چې د قران کریم توحید او بی ادبی او د الله پاک تدبیر سم دی چې د پیغمبر دفاع د پیغمبر حفاظت دی او د خپل دین او د قران حفاظت دی. د دواړه تدبیرونه پټ تدبیرونه لیکن یو تدبیر خدي د الله مناسب یو تدبیر بد دی د کافرانو مناسب واړه ټیک. دا خبره لفظ د مکر شو او په عربی کې چې مکر لفظ راشي هغه صرف غلط معنی سم معنی اردو پښتو کې چې مکر راشي هغه نه سم معنی مراد مکر نه مراد هغه
فراډونه فریب او دوکه مرادي لیکن عربی کې لفظ معنا جدا. بیا د الله جل شانه قدرت تکو په دې اوبو کې په دې کشتو کې دا کافران خپل تجارتونه کوي. لکه نن سبا خلک په دې کشتو کې او په دې بحري او سمندري جزونو کې غټ غټ تجارتونه کوي. اوس خدا کشته چلیږي په جنریټر او په شندرو باندې مخکې بدا په هوا باندې چلیږي. هغه ته به بادبانی کشته هغه کشته با چې هوا مناسب کو سړی به کم طرف ته ضرورت او باغ طرف باندې به کشته روانه وا د هوا سره برابر کافران په خوشاله چې بس کار سم دي کشته سم روانه د کار ترسي او جناګهان او پدی باندې هوا به مخالف شو او کشته په پدی باندې په الټه طرف روانه شو. پدی ځکه به کافرانو باندې را لچې دا اواره الټه شو او سره باندې کشته ډوبېږي. نو بیا به یو الله ته چغواله الله کتا مونږ د دې مصیبت نه وساتلو نو مونږ به ایمان ورو الله مونږ د دې غم نه او د دې مصیبت نه خلاص. لیکن کله چې وته بیا باندې نجات ملو شو دا مشرکان کو واپس خپل کفر باندې اوړېدل او بیا به الله جل شانه بغاوت شروع. الله فرمایي چې دې دا ګناه کې نقصان دی کوي ماته نقصان نشته. که کافر شرک کوي کافر ظلم کوي کافر د الله جل شانه خلاف کوم قسم نافرمانی کوي نو دته سزا په خپل ملاويږي نقصان الله ته نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي درې ګناهونه داسې دي چې داغي وبال بنده خپل ملاويږي بل چاته ضرر نشته. یو ګناه ظلم ته پچا باندې ظلم وکا نستا خیال کې خبردار راشي چې ما په بل ظلم وکړ او پیغمبر علیہ السلام فرمایي دا ظلم تا په خپل ځان وکړ. تفکر تا ته ستړی مې وو سړی مې مړ کړ د سړی نه مې په لار باندې شوکه وکړه نستا خیال خدا را چې باغه مې ظلم وکړ. او نبی علیہ السلام فرمایي دا ظلم دا ظالم په ځان خپل کوي. یو دا دویم یو انسان بل چا سره وعده خلاف یو سړی سره وعده کړ نو سبا د خپل وعده خلاف سړی خیالدار نه چې ما دل نقصان ورکړ بے وعده شو. او پیغمبر علیہ السلام فرمایي د بے وعده کې خلاف دا سړی په خپل ځان باندې بے وعده شو نقصان دته شو. او درې یو انسان چې بل مسلبل انسان ته دوکه ورکړي نو د خیالدار هغه چې دوکه مې ورکړه دل مې نقصان ورکړ. لیکن نبی علیہ السلام فرمایي چې د دوکه باز بل ځان له دوکه ورکا بل چاله دوکه ورکړه. الله جل شانه دې موږ او تاسو د دې ګناهونو وسم نو فرمایي وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً او هر کله چې موږ ورکو خلقتا رحمتن تازگی یا باران من بعد ضراء پس د خشک ساله یا پس د مصیبتنا مزتهم چې رسیدلی وي دویتا اذا لهم مکر فی آیاتنا ناګهان دوی شوروشي په مکر کې د الله پاک د آیاتونو هغه پسې ټوکې تکلیف دلر شو خوشحالی راشي نو د الله په دین پسې او په قرآن پسې ټوکې شروع. قل الله اسرع مکرا تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام اللہ جل شانو اسرع مکرا دیر ضرور کی سزا دستاسو دا دی مکر و دا تدبیر. تفسیر جلالین لکھی عجل عقوبتا اللہ جل شانو دی لسزا پجلدے باندی ورکے دی خیال خدا را گئی چمک اللہ آیاتن پس ٹوک کی سزا با اللہ ضرور. ان رسولنا یقینا زمنگا فرشتی یکتبون ما تمکرون لیکیا غصہ چه تاسی کوئی تاسکم مکر و تدبیرون کوئی اگا ٹول دل فرشتی لیکی هو الذی دا اللہ پاک اغزاد تی یسیرکم چه تاسو گرزی بالبر پہوچ باندی والبحر و پدریاب کی تگرزی دو توفیق اللہ در کے حتی اذا کنتم فی الفلک تردی چکل تاسو یہ پکشتے کی وجرین بهم بریح اور روان شیدا کشتے پتوی باندی بریح طیبت پہوا موافق باندی
کم طرف ته چې مقصدي او باغ مقصد طرف باندې تا هوا روان وفرحوا بها او دی خوشاله شي په دې هوا باندې دې خو طبیعت برابر جاءت ريح عاصف راشي یو هوا عاصف سختا وجاءهم الموج او راشي په دې باندې چپی من كل مكان دهر طرفنا وظنوا د دې کافرانو یقین پیدا شي انه محیط بهم چې یقینا دې باندې حاتو کړی شو یعنی دې هلاکت نږدې شو هوا به مخالف کشته ګډ وډ روان شو او په چپو کې راګیر شو دې خو چې بس دا ډوب شو دعوا الله مخلصین له الدين دی आवाज کې الله پاک تا پدا سي حال کې چې دی خالص کون کې د الله د پاره دین د الله د پاره دعا صرف د یو الله نه بیا وړ او سوي لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين اجرتا من نجات راکو من هذه د سخت مخالف هوانا یا د دې چپونا لنكونن من الشاكرين خامخاب موجود مسلمانانو د دې مصیبت نه اخلاص کو بس ایمان ضرور فلما انجاهم فسر کله چلا پاک دې ته نجات ورکي اذا هم يبغون في الارض بغير الحق ناګهان دې شوروشي دې بغاوت کې پزمک باندې پناه حق بغاوت سکه د الله سره شرک یا ایها الناس اے خلق انما بغيكم على انفسكم یقینا استاسو ظلم د دی وبال کی استاسو په نفسونو ظلم پتا سو کوي او د دې سزا پتا سو متاع الحیات الدنیا تاسو پیدا واخلی د ژوند دنیا نه کما ثم الینا مرجعکم یا زمون طرف تاسو واپس دا پس د مرګنا فننبئکم پس من بس بدل کو تاسو ته بما کنتم تعملون باغ سباندی چې تاسو کوم عمل کو تاسو باغی باندې کو داغه مطابق په سزا درکو واخر دعوانا الحمدلله